په منځ کې 13 فرض دي. په منځ کې څو فرض دي؟ 13. په منځ کې 13 فرض دي، و بهر دي او شپږ دننه دي. نو و چې کوم بهر دي هغې ته ویل کېږي شرایط نماز، او شپږ چې کوم دننه دي نو هغې ته ویل کېږي ارکان نماز. شرایط جمع د شرطه. نو دا و چې کوم بهر دي نو دا شرایط نماز دي، یعنی دا د مونځ دپاره شرطونه دي، او دا و فرایض دي. دغه و شرطونه دي نو دغه و فرایض بار دي. او دا ارکان جمع د رکن ده، نو ارکان نماز شپږ دي. نو دا رکن یعنی دا د مونځ ارکان دي، دا د مونځ هغه ارکان دي چې مونځ کې ته شامل او ته مونځ کې. نو و چې کوم په بهر دي هغه دا دي شرایط نماز چې ورته ویل کېږي. ځای پاک ساتل، بدن پاک ساتل، کپړې پاکې ساتلې، ستر پټول، وخت پیژندل، قبلې ته مخ کول او نیت کول. خو دا و د دې وو شرایطو لږ ایکسپلینیشن وره. ځای پاک ساتل وګوره دا په ترتیب سره یادوي. په څه سره؟ په ترتیب سره. داسې مه وایې چې ځای پاک ساتل او ستر پټول او نیت کول، نه 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 ګډ وډ مه وایې. ګوره په ترتیب سره. مزګزر چې کله ودرېږي نو په یو ځای باندې به ودرېږي که نه. نو ګوره اول به څه یاد کړې؟ ځای پاک ساتل. د دې څه معنی؟ یعنې ته چې په کوم ځای کې مونځ کې چې هغه ځای پاک وي، یعنې هغې باندې څه ګندګري وغیره نه وي. د بول شو، ډکې میچازې شوې، تشې میچازې شوې، ډیران شو، نور څه داسې څه دغه و چې ځای پاکي بلکې څښه نه. یو. دویم ځای پاک ساتل. ورپسې په دې ځای باندې خو به بدن ودرېږي که نه، ته به ودرېږي نو بدن پاک ساتل. نو بدن پاک ساتل څه معنی؟ یعنې د ستا د بدن پاک وي، د دې باندې څه ګندګري وغیره نه لګېدلې. دریم کپړې پاکې ساتلې. نو خو بدن چې په یو ځای ولري نو کپړې به مچوي که نه. نو دریم ورپسې څه شو؟ کپړې. نو کپړې پاکې ساتلې مطلب دا اوس یو سړی دی هغه ښه پاکې جامې اچولې دي، ښه سپینې مزېدارې، خو په هغې باندې چې دی ډکې میچازې چې دی په یو ځای کې لګېدلې دي. نو په دغه میچازو په دغه کپړو باندې مونځ نه کېږي. یعنې د دې مونځ کو دی وکړي نو دا مونځ یې نه دی شوی چې دا ته یادي ښه د دې خپل مقدار دی. بیا څلورم ستر پټول. ګوره د سړي ستر دا دی که نه چې سړی چې کله مونځ کوي چې دی کله مونځ کوي چې د ده ستر د نوم نوالې تر د پنډو پورې، د نوم نوالې تر د پنډو پورې دا د سړي ستر دی. نو که دونه کپړې دا اچولې وي چې دا ستر د ده پټو نو مونځ کېږي، مونځ یې لکه کېږي. اگر چې د نوم نه بره حصه د ده ښکاري او د پنډو نه لاندې حصه د ده ښکاري نو د سړي دا مونځ کېږي. دا یاد ساتئ ښه، دا د سړي دپاره دا ستر دی. نو تاسو په دې خبر ورسېدئ چې ستر پټول. نو ستر پټول څه معنی؟ نو د سړو دپاره به ذهن ته خبر راځي که نه چې د نوم نوالې د پنډو پورې، یعنې د پنډو سره، دا نه چې د پنډو پورې د پنډې به خالي وي، بلکې د پنډې به پکې وي د دې ځای پورې. ښه ورپسې پنځم ځای پاک ساتل، بدن پاک ساتل، کپړې پاکې ساتلې، ستر پټول. ورپسې پنځم وخت پیژندل. څه کول؟ لکه وخت پیژندل. دا نه وخت پیژندل دا معنی اګر چې د غرمې مونځ او ته د ساري مونځ نیت وتړې، د غرمې په ټایم کې به د غرمې مونځ کې او د مازدیګر ټایم کې به د مازدیګرې مونځ کې، او بعضې ټایم کې خو داسې ټایمونه 3 ټایمونه خو داسې دي 3 چې هغې کې بالکل مونځ نه کېږي. یو چې د ساري د انور راخیږي هغه 10 منټه 12 منټه تقریبا 9 منټه، بعض علما وایي چې 9 منټه، بعض علما وایي چې 10 منټه دغه ترتیب دی. او د غرمې چې کله دا 12 بجې شي که نه دا نور بالکل په سر باندې شي دغه 10 منټو کې چې دی بالکل مونځ نه کېږي. او یو د ماښامې چې کله نور غورځېږي دغه ټایم کې بالکل مونځ نه کېږي دغه 10 منټه کې. نو دا 3 ټایمونه داسې دي چې دې کې بالکل مونځ نه کېږي او ته اوس راشي او نیت تړې. نو وخت پیژندل. ورپسې قبلې ته مخ کول. نو شایانه اوس یو سړی راغی او دې طرف ته چې ته مخ کو نو مونځ یې کېږي نه. هسې نه چې مشرق طرف ته مخ کې بلکې مغرب طرف ته، خانه کعبه چې کوم طرف ته ده هغه طرف ته به مخ کې. صحیح ده که نه؟ نو نیت ورپسې بیا نیت کول. څه کول؟ نیت کول. ته به نیت کې چې د ستا نیت دی که نه ته دا مونځ کې که نه کې د ستا څه نیت دی؟ د مونځ نیت دی که نه څه ګیم میم وغیره کې، بلکې نیت به تړې او نیت به هم ته د هغه مونځ تړې کوم مونځ دپاره دی چې ته ودرېدې. هلکه دا به یادي څونه آسان. په مونځ کې 13 فرض دي، و بهر دي، هغې ته شرایط نماز وي هغه دا دي. کم ځای پاک ساتل، بدن پاک ساتل، کپړې پاکې ساتلې، ستر پټول، وخت پیژندل، قبلې ته مخ کول او نیت کول. دې ته ویل کېږي شرایط نماز چې دا و بهر دي، د مونځ نه بار دي. شپږ چې کم دننه دي هغې ته ارکان نماز وایي. هلکه شپږ چې کم دننه دي هغې ته څه ویل کېږي؟ تیز ووایه. څه ته ویل کېږي؟ ارکان نماز. ارکان جمع د رکن. ما تاسو ته خبره وکړله. اوس ارکان نماز څو دي؟ شپږ دي. لومبې تکبیر تحریمه. هلکه زویه به څه دي؟ لومبې څه شي دي؟
لومبه دی تکبیر تحریمه، ورپسې دی قیام، ورپسې دی قرت، ورپسې څلورم دی رکوع، ورپسې پنځم دی دوه سجدې، ورپسې شپږم دی آخري قاعده. اوس د دې ایکسپلینیشن تشریح ته غوږ شئ. لومبه ارکان نماز کې لومبه پر سره تکبیر تحریمه. تکبیر تحریمه څه ته ویل کېږي؟ دا مونږ چې الله اکبر سره چې دی لاسو طرف ته اشاره وکړو کنه، رفع یدین چې وته ویل کېږي، نو مونږ چې دی لاسو طرف ته اشاره وکړو الله اکبر سره موږ ته داخل شنو، دې ته ویل کېږي تکبیر تحریمه. ورپسې دویم دی قیام. قیام فرض دی ښه. ور بعیر عذر په منځ کې ناسته کول دغه مونږ نه کیږي، علما فرمایي ځکه چې قیام فرض دی او بعضې کسان په ولاړه مونځ کولی شي، د کس په ناسته مونځ کوي، په کرسۍ کې ناسي، نو په دې وجه قیام چې دی قیام دی درېدلو ته ویل کېږي. دا مونږ چې داسې ولاړ یو داسې دا مونږ چې داسې ولاړ یو دې ته څه ویل کېږي؟ قیام. او دا قیام چې دی په مونځ کې څه ده لکه فرض ده. دریم تکبیر تحریمه، دویم قیام، ورپسې رکوع، ورپسې قرات، دریم لکه څه فرض دی په مونځ کې؟ قرات. اوس قرت چې دی دا څونه فرض دی؟ نو قرت اصل کې دا ویل کېږي تلاوت ته، د قرآن تلاوت ته څه ویل کېږي؟ قرت. خو دغه قرت څونه مقدار به ته په مونځ کې کوې، یعنې مونځ کې څونه مقدار فرض دی چې دا به ته خامخا کوې؟ نو علما فرمایي 3 وړه آیاتونه، کم از کم 3 وړه آیاتونه، چې دغه 3 او که ته وې چې نه 3 آیاتونه نه ویم 2 آیاتونه ویم یا یو آیات ویم، نو که چې ته چېرې د 3 آیاتونو نه یا 2 آیاتونو نه کم یو آیات وې، خو چې هغه یو آیات هم د 32 حروفو نه پکې کم حروف نه، د 32 حروفو نه پکې کم حروف نه. لکه دا به تاسو مثال درکم، زه اوس وایم ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الله اکبر. دا قرت نه دی شوی، دا مونږ دستانه کېږي. ولې؟ تا خو د 3 آیاتونو نه کم آیات وي، 2 آیات خو دې وي، خو دا د 32 حروفو نه کم دي. هلکه دا د 32 حروفو نه ګوره په مونځ کې چې قرت کې نو کم از کم 3 آیاته به کې، کم از کم څو آیاته به کې؟ هغه 3 آیاتونه کو وړي کو غټ خو بس 3 آیاته خیر. خو کو چېرې ته وې چې زه د 3 آیاتو نه کم ویم، نو په دې کې شرط بیا دا دی چې د 32 حروفو نه کم نه وي. هلکه د 32 حروفو نه، لکه په دې خبره نه پوهېږئ. لکه زه به تعالی مثال درکم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وز دلته چې دی 2 آیاتونه دي که نه دي؟ ما دا 3 آیاتونو نه کم سبق وی که نه؟ خو غوره دا د 32 حروفو نه سیوا دي، نو دا مونځ مې کېږي که نه؟ قرت شو که نه؟ ولې چې شرط څه و چې د 32 حروفو نه به، او دلته 2 آیاتونو کې 32 حروفو برابر دي. اوس په دې خبر ورسېدي چې کم از کم قرت فرض په مونځ کې دونه دی چې 3 آیاته، یا کو چېرې د 3 آیاتو نه کم وي نو چې هغه 2 آیاته کم از کم د 32 حروفو نه کم نه وي، 32 حروف رسوي. دا د دې قرت هغه تشریح شوه. څلورم رکوع ده. نو رکوع په منځ کې څه، خو په دې ته رکوع ویل کېږي که نه؟ دې ته رکوع ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ ته وګوره چې دا صحیح ښکاري. دې ته څه ویل کېږي؟ رکوع. په رکوع کې به یاد ساتئ، په رکوع کې چې په رکوع کې د ستاسو د ملا نیغی صحیح لکه نیغه. اوس علما فرمایي چې رکوع به څنګه کې، نو به چې داسې ترتیب سره ته رکوع وکړې که نه، سر ټیټ کې د ملا ټیټه کې، چې په دې باندې یو سړی په یو ګیلاس کې اوبه واچوي که نه، او ډکې کړي او د ستا په دې ملا یې کېږدي او هغه توی نه شي، نو دې ته ویل کېږي رکوع. دې ته څه ویل کېږي؟ داسې رکوع پکار ده. غوره ښه بعضې کسان خو داسې ولاړ داسې پکار داسې دی، بالکل داسې رکوع به کې، یعنې دا د ستا د ملا دلته خو دا ګوته نه نیغېږي، خو چې د ستا د ملا داسې نیغي، داسې پوه شو که نه؟ داسې نو داسې رکوع به کوې. ښه دا مو شو. پنځم دی 2 سجدې. نو دا 2 سجدې په منځ کې څه دي لکه دا فرض دي، دا څه دي؟ فرض. اوس په سجده به څنګه کې؟ نو د سجدې خو ځان له یو غټه طریقه ده، خو په سجده کې به 15 ځایونه لګوې. په سجده کې به څو ځایونه لګوې؟ 15 ځایونه په سجده کې لګوې. لومبه دا پنجې، دا څه د خپو دا پنجې، دویم پنډې، دویم څه پنډې، دریم لاسونه. ګوره اول به پنجې ولګې، بیا پنډې ولګې، بیا لاسونه، ورپسې پوزه، او ورپسې بیا اخره کې تندې. نو دا 15 ځایونه ښه، د خپو پنجې، پنډې، لاسونه، پوزه او تندې. دا 15 شیزونه خلک دا به په سجده کې لګي، دا لګول فرض دي په منځ کې. نو دغه سجدې 2 سجدې په منځ کې د فرض دي. شپږم فرض د مونځ چې شپږم رکن دی هغه د اخري قاعده. اوس د اخري قاعده کې دونه مونږ لګو، مونږ د څه ونه وایي چې قاعده. یو خبره یې ساتي
قاعده ها قاعده قاف عین دال هم ها ګول ها دا قاعده ویل کیږي ناست ته څه ته ویل کیږي دې ناست ته قاعده ویل کیږي دې ناست ته دا مونږ چې کله په موږ کې ناس یو تحیت لله چې وایي دیتا التحیت لله والصلوات والطیبات دغه ناس ته څه ویل کیږي قاعده نو دا قاعده چې دا مونږ چې وایي چې اخیری قاعده فرض ده نو مونږ د څه ولې نه وایي چې قاعده فرض ده نو دا مونږ ځکه داسې نه وایي چې قاعده فرض ده چې په څلور رکعاتو کې څو قیدي دوه په څلور رکعاتو کې څو قیدي دوه نو دوه رکعاته چې کله مونږ وکړو نو د دویم رکعت نه بعد مونږ قاعده کوو کنه د عبده رسول پر تحیت الله وایو کنه نو دغه قاعده واجب ده الکه دغه قاعده لومبه قاعده په څلور رکعاتو کې څه ده واجب ده نو دا مونږ چې وسره د اخیره لفظ قید وسره لګو مونږ وایو چې اخیره قاعده فرض ده نو دا په دې وجه وایو چې په څلور رکعاتو کې د لومبه قاعده واجب ده اسنه چې بعد ماشومان نه وي چې بس قاعده فرض ده نو بس د په څلور رکعاتو کې د لومبه قاعده تم فرض ویل شروع کی نو د دې د وجه وسره د اخیره قید لګوم چې اخیره قاعده د فرض ده دا واجب نه ده په دوه رکعاتو کې لومبه قاعده شته نه کنه خو دغه یو قاعده ده پکې نو د اخیره قاعده هم دغه قاعده مراد ده چې په دوه رکعات دي نو بس دغه اخیره قاعده ده چې په څلور رکعات کې نو په څلور رکعات کې لومبه قاعده واجب ده او اخیره قاعده ده نو بس دغه فرض ده نو په دې پوه شئ چې اخیره قاعده څه ده لکه فرض ده نو په منځ کې څونه فرض دي 13 نو ما د توسوي کنه نو زه وایم چې د دې ریکارډینګ ته مخامخ داسې کم کس چې هغه ما ته وسوري داسې کم کس چې ما ته چې په منځ کې 13 فرض دي و بهر دي شپږ دن دي و چې کم بهر دی هغې ته شرایط نماز وایي شپږ چې کم دن دي هغې ته ارکان نماز وایي شرایط نماز دا دي ځای پاک ساتل بدن پاک ساتل کپړې پاکې ساتلې ستر پټول وخت پیژندل قبلې ته مخ کول نیت کول شپږ فرض پکې دن دي چې هغې ته ویل کېږي ارکان نماز دا دي تکبیر تحریمه قیام قرت رکوع دو سجدي اخیری قاعده دا برته څوک داسې وایي منځ کې څو فرض دي په مانده کې 13 فرض دي و بار دي شپږ دن دي و چې کم بار دی هغې ته شرایط نماز وایي شپږ چې کم دن دي هغې ته ارکان نماز وایي شرایط نماز دا دي ځای پاک ساتل بدن پاک ساتل کپړې پاکې ساتل ستر پټول وخت پیژندل قبلې ته مخ کول او نیت کول ارکان نماز دا دي تکبیر تحریمه قیام قرت رکوع دو سجدې او اخیری قاعده ماشاءالله وای سبحان الله وای ماشاءالله